انا لله و انا الیه راجعون. دا پیښور سره تعلق لرونکي یو ډېر لوی رهنما حاجي غلام بلور صاحب چې د عوامي نیشنل پارټۍ سره هم تړون لري، د هغوی خور بي په حق رسېدلې ده. ټول ورته دعا کوي چې الله تعالی په جنت کې اعلی مقام نصیب کړي او کور والے الله تعالی پوره صبر ورکړي. یو ډیر افسوسناک خبر مه تراغي، یو ځل بیا په بلوچستان کې په جعفر ایکسپریس باندې ډیر خطرناک حمله وشوه او دا حمله ځکه ډیره خطرناکه ده چې دا په راکټو باندې شوې ده. په راکټو باندې پکې خطرناکې حملې وشوې، ډیر لوی مالي نقصان شوی دی. د جاري نقصان لا پته نه لګي چې څومره شوی دی څومره نه شوی، لا هېڅ پته نه لګي. معلومات نور مخکې راځي. الله تعالی دې وکړي چې څومره مسافر بګي وي، ټول بچي وي، ټول ژوندي وي. خو راکټو باندې حملې شوي دي او ډیر لوی جاري مالي نقصان شوی دی. الله تعالی دې مخکې آیا دا د الله تعالی معجزه ده، که د الله تعالی قدرت دی او کنه د پاکستان د هایپرسونیک میزایل تجربه ده؟ د بلوچستان په اسمانونو کې دا شیونه ډیر زیات لیدل شوي دي، خلکو د ویډیوګانې کړي دي او دې وخت ډیر زیات په میډیا وایرل روان دي او څه خلک په یره کې هم دي، ځکه چې دا ناګهانه دا سیسته په اسمان کې ووینې نو یره خو به خامخا راځي، سړی په یره کې راشي چې دا څه څیز دې وخت کې روان دی. خو څه خلک وایي چې نه، دا دې وخت کې د پاکستان طرف نه د هایپرسونیک میزایل تجربه شروع ده چې د هغې په وجه په اسمان کې دا څیزونه راغلي دي. خیر، ستاسو دې باره کې څه رایه ده؟ تاسو دې باره کې څه علم لرئ چې دا څه څیز دی؟ ما سره خپله رایه په کمنټ کې لازم شریک کړئ. مهرباني.